ستړی سوما پلپو کې و برکات سرو غرمو اخیستی یم سوری د بڼ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله رب العزت خاص خطابات بني اسرائیل سره کول هغې کې مخکې درې خطابات ذکر شو. اول کې هغو باندې انعامات، بیا د هغو خباستونه یې ذکر کړو د مشرانو، دارنګې د کشرانو. دلته یو بل خطاب راوصف کړي چې تاسو داسې خلک یې تاسو د مخکیني انبیانو نه انکار کړی دی او هغو موجود دي انکار د انبیاو سابقین دی او تاسو دا وایئ او اوس هم دا وایئ چې موږ خو ځان د علم نیولي. ولقد آتينا موسى الكتاب او يقينا ورکړه موسی علیه السلام ته کتاب تورات وقفینا ورپسې کړو من بعدې وروسته د ده نه بالرسلان موسی علیه السلام نه وروستو د نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم د هغه پورې ډېر انبیا راغلي. وأيدنا وآتينا عيسى ابن مريم البينات وورکړم عیسی ابن مریم ته البینات واضح دلیلونه معجزات وأيدناه بروح القدس او تایید کړم د ده په روح پاک سره. روح پاک مفسرین د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه قول ذکر کړی چې دې نه مراد جبرئیل علیه السلام دی. تایید یې کړی په وخت د پیدایش کې، دارنګې په وخت د نزول د انجیل کې، دارنګې معجزاتو کې. وأيدناه بروح القدس او تایید کړی موږ د عیسی علیه السلام او روح پاک سره جبرئیل امین. جبريل علیہ السلام فکلما جاءکم نو هر کله چې راغله تاسو ته رسول پیغمبر بما قال هغه کام لا تهوا انفسکم چې نو خپل نفسونو ستاسو استکبرتم نو دوی وکړه تاسو انکار وکړئ تاسو ففريقا كذبتم لوجل تاسو دوجن کولا وفريقا تقتلون او بلنا تاسو وجلا یعنی سب پیغمبران تاسو ورته نسبت د درو کړي یاره دغه پیغمبر نه دسی او داسې پیغمبران دې راغلي چې تاسو پکې وژني تاسو داسې خلک یې وقالوا قلوبنا غلف او دوی ایزونه زمونږه باندې پرده کې دي. غلف دوه معنی دي
چې زړونه زمونږ په پرده کې دي کنه موږ ستا خبره نه اورو. دویم غلفن چې زړونه زمونږ د علم نه ډک دي، ستا علم ته زمونږ ضرورت نشته. دا به یهود وي. بل لعنهم الله بکفرهم، بلکې لعنت کړی الله تعالی، بلکې لعنت کړی دوی باندې الله په سبب کفرهم، په سبب د کفر د دوی، وقلیلا ما یؤمنون، په لږ د دوی ایمان راوړي. ولما جاءهم کتاب من عند الله، دا بل خطاب دی دوی سره. دا یهود داسې خلک چې دوی ته ښه پته وه چې د دوی کتابونو کې یې لیکلي وو، تورات او انجیل کې د نبي صلی الله علیه وسلم صفتونه، چې اخري نبي به راځي او هغه به چې بیا کفار ټول وژني، زبېښغلي، نو خلک به ایمان راوړي په هغه باندې. نو یهود دوی به زیات د مشرکینو سره جنګ کوه. دوی په منځ کې چې دی جنګونه جاهلیت کې، نو دوی به وي د یهودو ملیانو مشرکین ته به وي چې زمونږ اخري نبي به راځي او د هغه په لاس به موږ بیعت کوو او موږ به ستاسو سره ویږو. دارنګې خپل کشرانو ته به وي چې کوم هغه د کتاب نه وخوره چې داسې نبي به راځي او بیا به موږ په دې خلکو باندې غالب کېږو. او د دوی دا نیت و چې رسول به په موږ کې راځي، لکه موږ اهل کتاب. نو الله رسول بنو اسرائیلو نه بنو اسماعیلو ته واړه، او نبی آخر زمان زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم بنو اسماعیلو کې راغی، عربو کې. نو یو د دوی انکار د دې د وجې نه چې دا خو په دوی کې راغی، نو بغض اکثر د دې د وجې نه. او دویم دوی خو وپېژنده په هغه نښو باندې چې دا اخري نبي دی، بیا دوی انکار وکړ. ولما جاءهم کتاب من عند الله، کله چې دوی ته کله چې راغی دوی ته کتاب من عند الله، کتاب د الله طرف نه، مصدق تصدیق کوونکی لما دا کتاب معهم چې دوی سره نبی صلی الله علیه وسلم راغی او قرآن نازل شو. وكانوا لي من قبل مقيدين يستفتحون ترى الفتح بيقوا على الذين بعد سامرين كفروا الكافرين المشركان فتح بيقوا فلما جاءهم منفسر الجلائل لما فهذا دلائل من يعرفوا جنوب بين الله كفروا بإنكار اليوم راقي في رسول أو قرآن، فهذا نحو باندې چې دوی وپېژنده کفرو بإنکار اليوم. دا یهود داسې خلک دي. حضرت شیخ میر سمیع الحق صاحب رحمه الله هغه د آیات ډېر ښکلی دی. فلما جاءهم، پس هر کله چې راغی دوی ته رسول او کتاب، ما با نحو باندې عربوي چې دوی وپېژنده، انکار من هذا النبي کفروا به، انکار یې وکړ. فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت دی الله تعالی په کافرانو باندې. بئس ما اشتروا به انفسهم، تتمه د دواړو خطابونو. ډېر بد دا شی اشتروا به چې خرڅ کړي په هغې سره انفسهم، نفسونه خپل. ایقولوا دا چې انکار وکړي بما لا سنا انزل الله، چې نازل کړي الله، بغیان د وجې د ضدنا د حسدنا. ای ينزل الله، دا چې نازل الله من فضله د فضلنا علی من یشاء، هغه چا باندې چې وغواړي من عبادې د بندګانو خپلونه. دا خو د الله خوښه ده چې نبي په کوم قوم کې رالېږي او نبوت چا ته ورکوي. فباءوا بغضب على غضب،
اخته شدي په غضب کې سره د بل غضب نه. دا غضبونه تقریبا دي زیادت د غضب یا دی چې تورات ګډوډ کړو او به انکار د نبی صلی الله علیه وسلم نو کو. دارنګه عیسی علیه السلام نه انکار کړو، دارنګه انجیل خراب کړو، هغه کې تحریفات کړو. دارنګه قرآن نه مانو، قرآن نه انکار کړو، نبی صلی الله علیه وسلم نه انکار کړو. فباءوا بغضب على غضب، اخته شوی په غضب کې سره د بل غضب نه، د پاسه د بل غضب نه. وللکافرین عذاب مهین، او د پاره د کافرانو عذاب سپکونکی دی، عذاب د شرمولو دی. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.